بل روایت کې راځي عبد الله ابن ابي وفا رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی دا عرفه شپه وا سبب عرفه تتلو د حج ورځ وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ټول یو ځای په یو محفل کې ناس یو نو دا الله رسول اچانک په دې برکت شپه کې ودرېد او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وی کم سړی دلته په دې مجلس کې داسې وی چې هغه خپل رشتہ دار سره تعلق نه ساتي قطع تعلق کې وی هغه دې مجلس نه لاړ شي وی مونږ یو نوجوان پاسه ولاړ وی کله چې هغه نوجوان لاړ وی سو وخت بعد بیا راغه رسول الله مبارک ورته ټول ناس ته لاړې چرته تلې وی ما خپل ترور سره سنا چاخي راغلی و وی لاړم وی هغه راته وی څنګه راغې د خلافت معمول نه تو چرته نه راغله وی ما ورته وی چې زه معافي غواړم زتانا او عفو کوم درگذر کوم زدي د پاره تعالی راغله ما معاف کا وی هغه ما ته استغفار کوم هغه دا لکه یو بل ته مخنه بخنه وکا وی بیا راغم رسول الله مبارک ورته کین اوس د مجلس کې وی دا هغه وجه دا و چې په کم مجلس کې داسې یو کس ناست چې هغه خپل رشتہ دارو سره تعلق قطع کوي ناچاقي راولي نو هغه ټول مجلس ته هغه رحمتونو او برکتونو خالی شي ته سوچ کوه چې په هغه سړي باندې وسمره نحوست نازلي چې په مجلس کوم را اثر غورځي چې کله یو سړی خپل ناچاقي کوي نو په هغه باندې وسمره د الله طرف نه دا غضب را نازلېږي څومره تنگ دستانه او په هغه باندې راځي